نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده نو د دې وظیفې تعلق د جمعې د ورځې سره ډیر زیات خاص دی. که څوک په نورو ورځو باندې کوي نو بالکل دا کولی شي، خو جمعې په ورځ ډیره زیاته سپیشل ده. یاد ساته محترمو، که د چا ډیر زیات حاجات وي دا نه پوره کیږي. که څوک هر څومره په مسایلو کې رنښتی، که څوک په داسې لاعلاجه بیمارو کې دا رنښتی او دا ټیک کیږي نه. دغه رنګې د چا کو پیسې پکار دي، مال او دولت پکار دی، یا ځي بهر ملک ته ویزه ورته نه لګي، یو ته ویزه ولګي خو چې کله دوی په ایرپورټ باندې ورځي هلته کې چیکینګ کې بیا دی پاتې شي. نو دغه رنګې قسمه قسمه مسایلو دپاره د لاعلاجه بیمارو دپاره د هغې نه د نجات دپاره محترمو دا وظیفه ډیره زیاته ده. که چاته روزګار نه میلاویږي، چاته نوکري نه میلاویږي، دیاړي نه میلاویږي، دا وظیفه دې شروع کړي. انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان ټول حوایج دا پوره کړي. څومره حاجات د انسان دی دا به الله پاک پوره کړي، څومره مسایل دی محترمو دا به الله پاک ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټولې مسلې ختم کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي. څومره کتونکي دي په دوی کې د چا حاجات وي الله پاک دې دغه پوره کړي، مشکلات الله پاک ختم کړي. د پیسو مسله د چا وي، قرضې په چا وي، الله پاک د محترم قرضې ختم کړي او ډېرې زیاتې پیسې د الله پاک هر چا له ورکړي. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته د کمال او ډېره زیاته عجیبه وظیفه ده. یو سړی د زړه په صدق باندې دا وظیفه شروع کړي، الله پاک د انسان دا فریاد واوري او د انسان له کار محترمو دا وکړي چې څومره د لوی نه لوی حاجت د الله پاک بوله پوره کوي محترمو. ولیکن خبرداره چې په صدق باندې دا وظیفه وکړي مکمل یقین سره لازما محترم الله پاک به د انسان حاجت دا پوره کوي. که دغه حاجت محترمو د نوي کوري، که دغه حاجت د ویزي، که دغه حاجت د پیسوي، که د انسان دومره بیمار شو لا علاجه بیماری کې د مبتلا دی او دی دا وایي چې زما د مرض دا ټیک کېږي نه، د هغې لپاره دی شروع کړي الله پاک بوله دغه بیماریان محترم ختمه کړي. وله د رزق د سیوا کېدو لپاره محترمو دا وظیفه ډېره زیاته پاورفل د کمال ده. دغه رنګې د دې سره سره د نوکرۍ لپاره د دیاړۍ لپاره محترمو که څوک دا وظیفه د رزق لپاره وظیفه کې الله پاک بوله رزق دا بوله به انتها ورکړي، دومره مال او دولت به الله پاک ورکړي چې انسان به ورته حیرانېږي. دغه رنګه د کار او د روزګار او د دیاړۍ لپاره دا وظیفه ډېره پاورفل ده. څنګه ما تاسو ته وویل چې د ویزې لپاره ډېره عجیبه وظیفه ده. هلته کې به تاسو ته کار نه میلاویږي په سعودي کې یا دوبۍ کې یا په نورو ممالکو کې. نو هلته که دا وظیفه تاسو وکړه یا کار میلاو شو خو دیاړي کمره د هغې د سوا کېدو لپاره ډېره زیاته پاورفل او ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. محترم وظیفه ډېره زیاته مختصر ده خو د کمال وظیفه ده. دوه ټکي دي خو ستاسو ژوند دا محترمو دا بدلوي، بلکل د ژوند د بدلولو واله وظیفه ده. فقیر د بادشاه کولو محترم وظیفه ده. تاسو یو پیر دا واورئ چې د دې وظیفې کومه معنی ده، بیا به تاسو ته پته ولګي چې دا کم کار دپاره دا موږ کولی شو. یا رحمانو اغیثنی، یا رحمانو ای زمونږ ربه، ای زمونږ ربه، ای رحمان ذاته. رحمان الله پاک ډیر زیات مهربان دی په انسان باندې په دنیا کې. موږ دنیا کې یو نو د لفظ مانم ده چې الله پاک ډیر زیات مهربان دی. اغیثنی زه تا ته فریاد کوم، ای رحمان ذاته زه تا ته فریاد کوم، زه تا ته فریاد کوم. خپل چې کوم کار دی، حاجت دی، مشکل دی، مال او دولت غواړي، پیسې غواړي، سم غواړي، هغه څیز په زړه کې وساته. یا رحمان اغیثنی، ای زمونږ ربه زه تا ته فریاد کوم، ای زمونږ ربه
زه تا ته فریاد کوم، زه تا ته منت کوم، زه تا ته زاری کوم. دا چې کله موږ وویلې الله پاک به لازمن زموږ کار محترمو دا به کوي. یاد ساتئ محترمو دا وظیفه ځان ته یو ټایم مقرر کړئ، کو سار کې کوئ، که ماسپښین لمانځه نه بعده کوئ، که مازدیګره کوئ، چې څه ټایم هم کوئ او چې مکمل وزګارئ. ښه په توجه سره خوند د وظیفې نه والئ. یا رحمن اغثني، یا رحمن اغثني، یا رحمن اغثني. ښه په قلاره قلارې ووایئ. د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار محترمو دا دی، که څوک هم دا وظیفه کول غواړي 14 پیرې به درود ابراهیمي ووایي، بیا به د هغې نه بعد 314 پیرې 313 پیرې یا رحمن اغثني دا به ووایي، بیا به د هغې نه بعد محترمو 14 پیرې درود شریف ووایي او دغه رنګه دعا به وکړي، زاري به وکړي چې سیم پکاري دا دې ووایي. انشاءالله العزیز انشاءالله د دې وظیفې چې څومره کمالات دي، څومره برکات دي، د هغې په وجه به الله پاک د انسان ټول حوایج دا پوره کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.